بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وسلم. نمغه پرون سبق وقال بعض بني قيس بن ثعلبه ددا د قصې شروع کړو نو بلې کې منګه تقریبا سنه ویلې وي او سلور شهرونه بګی پاتو نو دا په کم بهر باندې و ها په بحر بسيط باندې نو دا تاسو په بحر بسيط باندې وای کمی د فعلی دی بګیو فياوز معنی مستفعيل فاعل مستفعيل فاعل لو كان في الألف منا واحدا فدعوا من بارس خلهم إياه يعنونا إذا الكما تتحنوا أن يصيبهم حد الزباء وصلناها بأيدينا ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم مع الوفاة على من مات يبكونا ونركب الكره أحيانا فيخرجوه عنا الحفاظ زوى أسياف القوافلنا لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنونا لو كان في الألف جننا دا هزار دويو آلاف جمرة دير درقنا واحد غجيو دي فدعوا دي دعونا يدعو دعا يدعو دعاء ودعوة نو دعو رابل لګيږي دعو ها دعيو په اصل کې دعيو یار لالا دا هر هغه چې واقع شي د کسره او دوا په منځ کې د حرکت ما قبل د نقل کولېږي يدعو يرمي درېمه اسلام د یا حرکت ما قبل د نقل یا په اوسره بل شو دعو ته جوړ شو التقاء ساګې د وجه نو وګورو من فارس د فوارس جمع ده شاه سوار ته وایي خال يخالو معنا خیال کې راتل سمع اسمه ګمان کول يعنون عنا يعنون اراده کول يعنون فاصل کې يعنيون وبديكم دا قانون چلی دی دا ګور لګي دا بیا وګوره په پرچه کې راځي چې دې ټکی ته صرفي تحقیق وکا د دې لغوي تحقیق وکا دا په ترکیب کې کچره دي چې ټکه بغیر راغی چې دې په ترکیب کې راشي واقع کې دا پکې نو يعنون لګا دا په پرچه کې راغی نه يعنون بتدالي کې چې يعنون او دا څنګه يعنون دې نه جوړ شو دا يدعو يرمي قاعده وجه نه جهارغه یا چې واقع شي د کسبه او د او په منځ کې د حرکت مو ماقبل د نقل کو د حرکت مو ماقبل د نقل کو یو په سره بدل کړه او د کا څنګه دوی نه کولو يعنون دې جوړ شو لو كان في الألف منا واحد فدعوا وکچته منګه کچته 1000 کسانو کې منګه یو کس نه دا لو كان في الألف کچته په 1000 کې منا واحد زمون یو کسي یعنی مطلب نور 1000 کسان لکه نور یو زمون په صرف یو کسي فدعوا او راو تلشیاغو چې من فارسون پتا د شاه سوار سوکته نو قالهم اياه يعنونا نو بدای کسانو کې صرف زمنګ د عملګری ګمان کې چلګه زو زمنګ اراده کوي الګه پوښو به باندې زما اراده کوي 1000 کسان نور ولل یو پکې زمنګ ری والا کوي شاه سوار کا پکې سوکه راشي نو دا 1999 میدان کې چلګه د ماته وي او زمنګ د بهادر دي نو دی والا کې دا ماته واس کوي د پسې ورلاړ شي په 1000 کې زمونږ یو کس هغه یو دسی لو كان في الألف منا واحد كتب فايغدر کې زمونږ یو کس وي خدو او دور او بل شي چې من فارس شاه سوار سوکته قالهم اياه يعنون ندی ګمان دا کوي چې بدای کې دا یو کس نه دی چې زما اراده کوي اذ الكما تتنحوا ان يصيبهم حد الصوبه وصلناها بأيدينا کومات پرونو مل شو کمیون دا مفرد دی او مسلح بهادر سړی ته ویل کېږي بهادر ته تنحى يتنحى باب تفاعلنا او دا تنحوا بازل تنحيو باسل کو یا متحرک ما قول مفتوح یا بل سبل را قال با قوم تنحوا او بل دغه تنحوا ان يصيبهم تنحوا معنا دا
لار پر خودل یعنی لار نه سیټ کېدل کناره کشي کول ان یصيبهم اصحاب یصيب سبب رسیدل حد الزبات حد روایت لګي حد زبات د زبت جمع او دا ته لګي دام تی روایت لګي کو دل لګي مراد تور ده دغه تی حد مراد دام تی روایت وصلنا وصل يصل معنا رسیدل ايدي جمع د ايدو لاستوي إذا الكوما تتنحوا أن يصيبهم حد الصبات وصلناها بأيدينا وکله چې دا بادر خلق کناره کشي اختیار کی اقوا شد دې جمنا ان يصيبهم حد الصبات د دې یری د وجنا چې جردو ته د توري هغه تیرواله ونرسي وصلناها بأيدينا نمنګ دغه تور ته د خپل لاسونو بدر سره رسیدو مطلب دا کنه چې ډیر بهادر خلک په دې مجلس کې او چې کله هغه تور ویني او جم شروع شي دا اخواشي هغه بوزلني لکه بهادر دی لکه په دې ټیم کې بوزلې کوي نمنګ په لاسونو باندې هغه تور لري شو موږ لګا غونم ډیر بهادر اذا الكوما تتنحوا ان يصيبهم وکله چې بهادر خلک کناره کشي وږي ان يصيبهم حد الصبات چې ونه نسیږي دوی دا توري هغه تیرواله نو وصلناها بأيدينا من رسیو هغه د خپل لاسونو سره ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم مع البكاة على من مات يبكون ولا تراهم ترى يرى رؤية باب فضايتنا معنى قتل لیدل وان جلت جل يجل معنى غټ کېدل غټ مصیبت خو جوتا سو پیژنې مسغای به جمع مع البكات بكات د باکین جمع ده باکیه جمع مکسر ده او دا چې نه ویلېږي جړه والا خزه ما ته يموت او ما ته يمات سمع اسمونه نصرن راځي دا ملکېدل يبكون فازلو يبكيون بكايب کی يبكيون دغه یو ير می درې می سي روجنا یا رغت ما قبل تنقل شي یا په اوسر بل شي وادي دغه څنګه نو کوزي ولا تراهم وان جلت مصيبتهم اتبو ونویني اغولرا اگر کدا مصیبت ډیر زیات غټ وي د سره وی ویني مع البوقات دا جړیدونکو خذ سره دا جړیدونکو سړو سره علامن باچا باندې ما د چمړو یبکون او بجاړي مطلب دا دی کنه چې لکه بدی زمان پر قبيله والا خلکو باندې وګ باندې چې څومره لکه مصیبت راشي اگر کا مصیبت څومره غټوي نه په خلک چې بری مرګ باندې جاړي نه جړه والا خلکو سره بده ونه مومي نه کله جړه نو جړه چې ورځي نه لکه بوزدلې موږ له جړه نه راځي مضبوط ده ولا تراهم وان جلت مصيبتهم وبنوینه دا ولرا اگر کله مصیبت غټ وي مع البكات على من مات يبكون دا جړیدونکو خلکو سره علامه باچا باندې مات چامړو يبكون داخله بجړي ونركب الكره احيانا فيفرجوه عن الحفاظ واصياب تواتينا ونركب وركب يركب سبع اسمه مانس وريدل الكره سمع اسمه کریه یکرو سمع اسمه مکروه سي یعنی بد سي دلته مراد جق دي احيان کله فيفرجو يفرجو دغه يفرجون نه دغه فرج يفرجو په معنا کولا وهل دا د سرابيز ربونه دي درابيز ربونه او چې دا يفرجو کې نه يفرجو خو بیا د نسخین څون راځي نه غلط يفرجو ده تمام بری کې پیش کړه دغه سو بری کې کړه نو زبر زیری کوي عن الحفاظ وحفاظ سمع اسمه حفاظت کول اسیاف د سیف جمع توري ته وي تواتینا واتا یواتی مواتاتا باب مغالنه موافقت کول ونركب الكره احيانا فيفرجوه عنا الحفاظ واسياف تواتينا وكلا كلا احيانا معنا کله کله ډېر کړه منګه سوار شو به تنگ ځای باندې فيفرجه نا کولاویږي
کولاوی یعنی لری کوي عن الحفاظ زمون دا حفاظت کوونکی واسياف او داسې توري تواتینا چې دیو ول سره موافق وي مطلب دا کنه چې کله موږ په داسې ځای باندې روان شو چې هغه ځای چې دا تنګي او سخت وي نو زمون سره حفاظت کوونکی هم یو زمون سره توري وي چې دا توري دا موافق شي او دا هغه تورو بدره سره او دا هغه حفاظت کوونکو بدره سره موږ پای کې لار چیندا مو کولا ولاره ونركب الكره احيانا فيفرجوه و او موږ سوريګو پاغه جنگ باندې یا پا تنگ زمانه جنگ معنا تنگ احيانا کله کله فيفرجوه نو لري کوي هغه لرا عنا زمون نسوګ لري کوي الحفاظ واسياف الحفاظ حفاظت کوونکی واسياف تواتینا او هغه اسياف توري زمون موافق هغه پوښتنه به معنی دا توري او حفاظت کوونکی زمون هغه دا لري کوي تکلیف لري کوي پوښتنه چلو بھائی